زمونږ او تاسو د دغه معاشري اوسیدونکي او په دغه معاشره کې پاتې کیدونکي خلک یو او کومونږ او تاسو څلور واړو په طرفونو باندې انسان نظر وکا نو اکثر انسانان الا ماشاء الله بعض داسې کسان دي نو خدای پاک جل جلاله نیکان صالحان بندگانم شتا خو هغه چند دي هغه یو څو افراد دي ډیر کم اکثریت څلور واړه طرفه کما او تا نظر واچو نو انسان مال حرام په کمایي کې مصروف دی کتا سو ګورئ انسان په ظلم باندې مال حاصلي دا حرام دی انسان په غصب باندې غصب ویل کېږي چانه په زور باندې مال اخیستل څوک یې په غصب باندې حاصلې مال دا حرام دی څوک انسانان مصروف دي په دوکه باندې مال حاصلې دا حرام دی څوک یې نعوذ بالله په دروغ او قسمونو باندې مال حاصلې دا حرام دی څوک چې دی په مال کې یو انسان هغه کوم سیز چې په مال باندې راوړی دی د هغې په ناپ تول کې په هغې کې کمای کړل څوک په دې طریقه باندې مال حاصلوي دا حرام دی ډېرې طریقې په دنیا کې انسانانو ته معلومې دي چې هغه طریقې د مال حرام د حاصلولو طریقې دي خو نن انسانان خپل سترګې یا په خپل ځانونو باندې پټې کړي دي هیڅ غم درد هغوی سره نشته د الله طرف ته ورتګ حساب کتاب الہ العالمین په وړاندې ودرېدل حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کېدل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره د دغه ذره حساب کېدل او غم فکر دا تقریبا ماو پتا کې ختم دی ځکه ماو تا هر طریقہ صحیح را تخکاری روغ را تخکاری اسلام سره ماو تا برابر اخکاری ماو پتا کې هغه غم درد د مال حرام نشتا کوم چې رب لا یزال په قران کریم کې ماو تا دا هغه مذمت بیان کړی دی هغه غم درد زما او ستا په زړه کې نشتا کوم چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تا په احادیثو مبارکو کې بیان کړی دی چې دا دنیا دا مختصر زندگی او ژوند دی څوک په کوم ورځ باندې روان دی او څوک په کوم ورځ باندې روان دی هیڅ پته نه لګي انسان ته چې دا هغه په دنیا کې څومره وخت دلته د الہ العالمین بندګۍ لپاره پاتې دی هغه وخت چې په کار د چې ما او تایا د رب لا یزال په بندګۍ کې د حضور مبارک په اطاعت کې تیر کړو هغه وخت نن ما او تا د مال حرام په ګټنه کې مصروف کړی دی په هغې کې مشغول کړی دی په هغې کې لګولی دی او ټولو نه زیاته د تعجب خبره دا ده چې دا سیز ما او تا غلط هم نخکاری په دغه سیز باندې ما او تا چرته پښیمانتیا هم نه ده کړې او چرته مدام نه دی ویلي چې بس دی یو ورځ به ما او تا دې نه واپسې کړو رجوع به کړو پرېږدو به یا رب ته به توبه وباسو رب نه به بخښنه غواړو د دغې یوې خبرې غم درد دا زما او ستا په ذهن په سوچ په فکر کې نه راځي دا د دې خبرې دلیل دی چې زما او ستا د انسانانو دنیا سره مینه زیاته ده او آخرت سره محبت ډېر کم دی خدای پاک دا مونږ آخرت سره مینه پیدا کا دنیا محبت ته رب لا یزال د زمونږ او د ستاسو د زړونو وباسي